د اعمالو د سزا په شکل کې مسلط کوي، نو د هغه د وجود نه ما له خیر نه رارسي، ځکه چې ما خپل ملک ته د خیر په نظر نه دي کړي. ما خپل ملک ته هلکه شور مه کوئ، ما خپل ملک ته د خیر په نظر نه دي کړي، نه مو دي کړي. زه د خپل ملک سره وفادار نه یم. که زه صدر پاکستان یم زه غل یم، که زه وزیر اعظم یم زه غل یم، که زه د زندګۍ د هرې شعبې سره یم، د هرې محکمې سره تړلی یم، زما نه غټ غل تر خپل حده پورې نشته دی بل. زه صرف په ژبه باندې وایم چې لا اله الا الله محمد رسول الله. قانون نه روږدلاړ دی خان، عدل نشته، انصاف نشته، گفتار نشته، رفتار نشته، کردار د نبی نشته، معیشت د نبی نشته، عدالت د نبی نشته، قرآن د نبی نشته، حدیث د نبی نشته، اعمال د نبی نشته، کردار د نبی نشته. څنګه زه ووایم چې زه مسلمان یم؟ زه وایم په جار باندې چې زه الله منم، زه دا وایم چې زما په قرآن باندې ځان قربان دی، خو 5 منټو د احتجاج په شکل کې د دوکان شکل راښکته کولو له نیم تیار. زه وایم چې زه په صحابو باندې مین یم. زه خپل هغه حکمرانانو له احتجاج کوم چې د چا په موجودګۍ کې دغه ظلم، دغه جبر، دغه بربریت کېږي، چې د چا دپاره به محمد ابن قاسم، موسی ابن نصیر، الله رب کریم به هغه خلک پیدا کول د الله کلمت الحق دپاره. نن زه خپل مړ حکمران د خوبه راپاڅومه، یخې اوبه ورباندې اړوم، چوکه پې ورباندې نه راپاڅي. زه خو به راپاڅم، زه خو به احتجاج کوم، زه خو به د یوسف په خریدارانو کې خپل نوم راولم. زما سره چې کوم یو څو تره په جلب کې راځي، الله رب کریم به شرط ته قبولیت هغوی له ورکوي. خو نن زما د مفهوم د ازادۍ دی. ای زما حکمرانه، ازادي د کوم نوم نه دی، ازادي د گفتار نوم دی، د کردار نوم دی، د رفتار نوم دی، د معاش نوم دی، معیشت ته نبي دی، عدالت ته نبي دی. د پټکیو د ممبر او د محراب تقدس چې په کوم دی کې صحیح سلامت وي، هغه ملک په الها په لار باندې ځي. مونږ خو ولاړ یو دې ځای کې، مونږ وایو چې دا ملک دا زما دی، زما فوج زما دی، زما FC زما ده، زما پولیس زما دی، زما د فورسز هر یو شی چې دی هغه زما دی، هغه د ما بچي دي. خو دلته بیا زه سوچ کوم چې زما دارونه وایګان چې زه په خپل آزاد ملک کې اوسېږم، نو زما ګردن ولې ماتوي؟ زه به ګیله د چا نه کوم، زه به د چا په وینو باندې، د چا په لاسونو باندې د خپل د باجوړ د هغه شهیدانو د مدرسې چې ورباندې ډرون چلېدلي وو او د هغوی وجودونه سرې سرې شوي، زه به هغه وینه د چا په لاس باندې لګوم. پرون زما په باجوړ کې د ماکو شوه، زما باجوړ په وینو باندې سور د میندې ګوړې شوې، بچي یتیمان شي، خویندې دروازو له ګوري چې زموږ بچي زما بابا به راځي داسې لاشونه وله ورغله چې د چا لاس ته او د چا خپل د هغوی وینه زه د چا په لاس وګورم. زه د خپل جامع حفظې د طلباو د طالباتو د خپلو ګلالن بچو هغه وینې هغه لاسونه، زه د شیخ سمیع الحق صاحب هغه زرې زرې وجود، زه د حسن جان بابا په ګلو سور وجود، زه دا کوم ځای وګورم چا ته یې ولټوم، کوم ځای کې دي زما دا ادارې، چېرته دي، ولې د مرګ په خوب باندې ویده دي؟ زما د ملک مونږ وایو د دیانت په صداقت خبرې بره په دیوال باندې لیکو، چېرته تر نن تاریخه پورې ما په کرپشن باندې ونه لید څوک چې یوه محکمه ولاړه ده، یو وزیر اعظم، یو صدر پاکستان یا د یوې ادارې مشر هغه راپاڅېدلي د خلکو د ریلیف لپاره. یا مونږ وایو نه چې مونږ یو شی داسې په دې طریقه باندې کوو، زما پټکې محفوظ نه دي، زما لوپټه محفوظ نه ده، زما ګلۍ محفوظ نه ده، په جار باندې وایم د اقتدار خاونده واوره، دا کوم شی چې لاندې لګېږي دا په یو ورځ لمبه کېږي هم، دا به لمبه کېږي هم، ته به تر کومه پورې په دې شیز باندې خاورې اړوې؟ په کوم شیز باندې؟ ته خو ما باندې د ازادۍ ټپې وې، زه خو منم چې ما د خدای تعالی آزاد ملک راکړی دی، خو ستا په قربانو نه دی، ستا په قربانو نه دی. زما آزاد ملک زما د وردۍ شاته دی، زما آزاد ملک زما د وردۍ شاته په وینو باندې ککړ په ګولو سوري وجود سره تړلی دی. نن مونږ تاسو دلته راشئ، زمونږ په شرقن غربن شمالن جنوبن زما او ستا بچي د آرمي د وردۍ په شکل کې ناست دلته په خپل وجود باندې ګولۍ خوري،
تا مالې پکې نشته د پولیس ځوانان چې موږ د اختر په ورځ باندې د یو بل سره مبارکي کوو موږ ولاړ یو بچي د هغوی هم په تمه باندې هغه په دروازه کې د عیدګاه ولاړ یو موږ ورله په سپک نظر ګورو مخکې لاړو و هغه هم د چا زامن دي د کلمې خاوندان دي زما او ستا په تحفظ ولاړ دي اختر دا دوی هم شته خو موږ هغوی له هغه عزت او هغه مقام نه دی ورکړی خو که زما یو ګلالی بچی هغه د خپل وطن په خاوره مین هغه د خپل تن بدن او وجود قرباني ورکوي زما د باجوړ شهیدان چې بې ګناه هغه په ونو کې او په لارو کې او په کوڅو کې د هغوی د تکې تکې وجود پروت دی نو دغه امن او دغه سلامتي دا د دې قربانۍ مرهونې منت ده ولې زما علما کرام فکر کېږي ولې زما په جوماتونو باندې ډرون چلېږي ولې زما په ګلۍ کې امن نشته زما واکمن کوم ځای دی مړ دی خو ما له درس راکړې د دې څیز که انګریز په دغه ځای کې والله دا پروګرام به نه و زما په نظام نه عدل چې دی هغه تباه او برباد دی زما خلکو له ریلیف نشته زما د تاړې نظام تباه او برباد دی زما سټیکران چې دی هغه په عروج باندې زما شوکه زما ډاکا هر یو شی په ګن پوینټ ګلۍ کوڅې هېڅ یو شی چې دی هغه محفوظ نه دی څوک پریکټیک کوي ته به ما له صرف دا من ټپې وې دا به ما له ویل چې امن د سلامیت معلوم دی د دې هر څه شاخه د فتنې په دې دور کې بیا هم چې په کوم ځای کې مونږ چغه وباسو چېرې مونږ سره عدل نشته مونږ سره انصاف نشته خو د دې شاته داسې ادارې شته چې د فتنې په دې دور کې چې هېڅ هم نشته